وهذا كله شرح خواص والتدبيرات الظاهرة المتعلقة بقوته البهيمية وارتفاقاته المعاشية، ثم انتقل إلى قوته الملكية. شاه صاحب فرمایي دا د انسان چې کوم خصوصیات ذکر شو، نو دا د انسان هغه خاصیات چې د قوت بهیمی سره تعلق ساتي. یعنی دا انسان کې دوه صفات دي، یو صفت د بهیمیت دی او دویم صفت د ملکیت دی. وی دا کوم صفت چې د بهیمیت دی او دغه رنګه دغه صفت تعلق لري د ارتفاقات معاشي سره، معاشیه. نو اوس ارتفاق معاشي یعنی تدبیرات نافعه د معاش لپاره داسې تدبیرونه، داسې انتظام وکړي چې په هغه سره فایده مرتبه شي. دغه ارتفاقات وي او ارتفاقات معاشیه ورته وي. که داسې وي چې دغه تدبیرات نافع نه وي، نو دغه معیشت تباه او برباد شي. اوس د معیشت په انتظاماتو کې هغه دا دی چې دغه معاشي نظام به د سود خالی وي. ولی هغه معاشي نظام چې د هغه بنیاد سود وي، نو دا څومره سرمایه چې ده، دغه سرمایه د ملک دا د یو څو خلکو تر لاس راځي، نو عام خلک بل دې محروم. اوس نن چې امریکې یا نور ملکونو IMF چې کومه قرضه او پاکستان ته ورکړې ده، نو دا قرضه په خپل ځای ده، د دې قرضې چې کومه ګټه ده، د قرضې چې کومه منافع ده، نو د ملک یو فرد هم د دې نه فایده نشي اخیستلی. دا ټوله به ځي امریکې ته او سرمایه‌دار جیب ته به ځي. نو په دغه نظام کې داسې خرابي ده. نو تدبیرات معیشیه هغه دې ته یایي چې د ملک معیشت به ده هغه په صحیح نظام باندې، په صحیح اصولو، په صحیح قواعدو باندې وي. بیا د دغه معیشت یو مدني ده او بل یې خرچ دی. نو دا چې کله په حجت الله کې موږ باب د معیشت ویایو، ان شاء الله ته به د معاشاتو پر تفصیل کوو د معاشي نظام. نو اوس حضرت شاه صاحب چې دا دومره سبق چې مونږ وویلې، دا د انسان د بهیمیت سره تعلق دی. یعنی دا ټول فائدې بهیمیت اخلي. نو اوس وایي ته داسې وکړه، شاه صاحب فرمایي چې نو وایي چې دغه دی التفشیش عن سبب ایجاده و تربیته. نو فرمایي ثم انتقل الى قوته الملکیه. په دغه انسان کې یو دویم صفت دی چې هغه ته قوت ملکی وي، او د انسان د دې صفت نه دنیا بحث نه کوي. د دنیا نظامونه هغه د انسان د مادي څخه بحث کوي، د بهیمیت نه بحث کوي. د انسان چې کوم ملکیت دی هغه څخه د بحث نه کوي. څومره چې سیکولریزم دی او د سیکولریزم چې کوم پیدا کرده نظامونه دي، دا ټول نظامونه د انسان د ملکیت نه بحث نه کوي، د بهیمیت نه بحث کوي. او بعضې فتنه باز هغه چې کله د قرآن مجید تفسیر کوي،
نو د قرآن د تفسیر هغه حصہ چې هغه تعلق لري د انسان د ملکیت سره دوی د هغو تعویل کوي په بهیمیت سره داسې تعویل کوي چې هغه د بهیمیت سره متعلق اوس مثال صلات اوس دغه صلات دا د ارتفاقاتو حصہ نه ده دا د اقتراباتو حصہ ده اقترابات معنا عباداتو حصہ ده په دغه صلات سره د بنده د خدای سره قرب راځي نزدېکت راځي نو اوس دا صلات ها د صلات حکمت چې کوم دی فلسفه چې کومه ده هغه په اقتراباتو کې هم ده او په ارتفاقاتو کې هم ده مثال منځ دی دا المنځ من حيث المنځ دا خالصه د خدای عبادت دی او تعلق د بنده دی د خالق سره بیا دغه عبادت دا دیت وی چې غایت الذل من غایت الحب لله في متابعه النبي صلى الله عليه وسلم په انتهایی عاجزی سره په ډیر محبت سره د خدای د پاره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په اتباع دا د عبادت معنا اوس دغه منستا په دغه نیت وکړي چې دا د الله عبادت دی او دغه د مانځه غرض دی دغه د مانځه مقصد اوس په دال مانځه کې لدې سره دغه لازم دی چې په انسان کې نظم او ضبط راځي ګور یو امام مقتدی نو که امام څه کوي مقتدیان هغه کوي که امام قیام وي نو مقتدی په حالت د قیام کې که امام رکوع کوي مقتدی رکوع کوي که امام سجده کوي مقتدی سجده کوي مقتدی نه به د امام څخه ډېر وروسته وي او نه به تر امام مخکې بلکې دی به متصل د امام تابع وي ها خو شرط دا دی چې دا امام په اصول د لمانځه مثال که امام دوی رکوع کولې دا د امام اتباع نه ده واجب امام یو سجده کوي دا د امام اتباع نه ده واجب د امام اتباع واجبه ده په هغه امور کې چې هغه د اصول شریعه مطابق نو اوس چې انسان دلته په لمانځه کې د خپل په امامت صغرا کې دغه انسانان هر ځای د خپل امام تابع دي د ضابطې مطابق نو په امامت کبرا کې چې هغه ته ریاست وایي الته د تربیت دلته په امامت صغرا کې وسو نه الته به هم په امامت کبرا کې د امام اتباع کوي د امیر اتباع کوي د خلیفہ اتباع کوي نو دا صلات نظام نه دی البته د صلات چې کوم حکمت دی هغه مشتمل دی په څه باندې په نظام باندې کوم خلق چې منځونه کوي او دا منځ په یو علم کوي په یو تصور کوي په یو حکمت کوي په یو غور کوي نو هغه لکه څنګه چې دلته په جماعت کې په منځ کې دی دا منځ په نظم او ضبط سره کوي دی چې بار د مسجد اوسي هلته که د څومره دغه وي مصروفیات وي د زندګۍ په میدانو کې هغه مطلب د سماجي میدان دی هغه تهذیب دی هغه ثقافت دی هغه کلچر دی هغه تمدن دی هغه ثقافت دی نو دی هلته هم دی څه وي هلته په نظم او ضبط سره خپل عمل کوي نو دی وجه باندې شریعت او قرآن دا په دوه حصو باندې مشتمل دی
هم په دې کې اقترابات دي هم په دې کې ارتفاقات نه خالص اقترابات دي لکه د بعضو نظریه چې دین معنا اقترابات دین معنا عبادات د مسلمانانو سوچ دغه چې اسلام عباداتونو خلق عبادت تراجمه کړ نو بس دغه دین دی نو دغه نظریه ټیک نه ده او بعضې وایي چې اصل د انسان موضوع ارتفاقات د قرآن هغه آیاتونه چې تعلق د اقتراباتو سره وي هغه دوی حمل کوي په څه باندې په ارتفاقاتو باندې نو دا پرویزان کوي دا هغه خلک چې دغه د قرآن د حدیثو له تعلیماتو هم منکر دي او د قرآن صحیح تعلیماتو منکر دي قرآن چې کومه تشریح امام الانبیاء علیه الصلاۃ والسلام کړې ده هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام تشریح نه تسلیموي بلکې یو عقلي تشریح دا هغه کوي نو دا خطا نو اصل کمال دا دی د دین اصل تشریح دا ده چې اقترابات چې کم آیاتونه او نص تعلق د اقترابات سره لري هغه حمل کی په اقتراباتو باندې د کم چې تعلق د ارتفاقات سره لري هغه حمل کی په اقتراباتو باندې دا ظلم دی یو ظلم دا دی یو طبقه ظلم دا کوي چې ارتفاقات دا د دین حصہ نه بولي ارتفاق اول ارتفاق ثانی ارتفاق ثالث ارتفاق رابع با الفاظ دیگر تهذیب اخلاق حکمت منزل حکمت مدن خلافت کبرا دا ټول ارتفاقات لیکن د دین حصہ نه بول وای دین کې دانشته دین کې صرف ارتفاقات دا ظالم طبقه ده او دا بل ظالم طبقه ده چې اقترابات تأویل کوي په ارتفاقات سره